والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عزتمندو مسلمانانو مشرانو کشرانو، اجتماع کی بیان تقریر د مشرانو علماو د هغوی کار وي. موږ او تاسو ټول د اورېدلو دپاره راغلي یو چې د دې مشرانو نه څه هدایات زده کړو، څه ښودنې مشران موږ ته وکړي او هغه بیا د ځان سره ویسو، خپلو علاقو کې په هغه انداز په هغه ترتیب باندې ژوند او زندگی وکړو او نورو ملګرو ته هغه ورسو. زموږ د صوبې نه ملګري ډېر راغلي دي، زموږ نه مشران هم شته. بس بیا دا د دې مشرانو یو احسان یا یو فرزوینه ده، مهرباني ده چې هغوی زما نوم یاد کوي، ته به بیان کوې، څه خبرې به وکړي. ملاقاتونه په دنیا کې په نیتونو باندې، په ارادو باندې، کم ملاقات کم لیدل چې خالصتا لوجه الله حسبتا لرضاء الله وی، نو هغه ملاقات به د قیامت په ورځ چې کله اعلان کیږي این المتحابون فیه، دا هغه اعلان په جواب کې به دغه ملاقاتونو والا سر راجمع کیږي او یو ځای کیږي. به ظاهره خبره ده، حقیقت دی. د ډېرې زمانې نه تله او راتله دي، سیوا د الله د رضا نه، سیوا د الله پاک د کتاب نه، سیوا د عقیدې د توحید نه بل څه غرض بل څه خبره په دې ملاقاتو کې د زموږ ملګري چې کم کوي نه وي. پریشانۍ به وي، طالب به و راغلی. زموږ تقریبا دا هغه 85 او 86 د زمانې نه د دې مرکز سره تله او راتله دي. مشر شیخ رحمه الله د هغوی وړه دوره وه، هغې له راغلي وو. لږ وو علما په هغه ټیم کې، هغو علماو کې اوس یو هم تقریبا نشته. موږ چڼې وو په هغه وخت کې، د چڼېتوب زمانه وه. بیا زندگی وه، سبقونه وه، فارغه شو. داسې اسباب نه وه چې د راجمع کېدو یو ذریعه یې الله پاک دی د دې علاقې او د دې سیمې د دې منتظمینو ته اجر ورکړي، او یقین دی چې الله پاک به ورکوي چې هغو دا یو ذریعه جوړه کړه د دې موحدینو، د دې ایمان والاو، د هغوی د دې تمناو او د ارمانونو د پوره کولو دپاره چې دوی د خپلو مشرانو سره پکې لیدل وکړي، د خپلو مشرانو ملاقات وکړي او د هغو نه څه واوري، د هغو نه څه زده کړي. کم آیات کریمه چې ما وایي اهدنا الصراط والمستقیم، چې په نام یو مسلمان وي او لمونځ گزار وي.
د هغو دا وینا ده د هغو دا غوښتنه ده چې الله پاکه موږ په صراط مستقیم باندې مضبوط کړي د هغه دا دعاوي او دا وینا چې څوک د مونځ پابند وي تقریبا شپه ورځ کې 22 ځله هغه د الفاظ وایي معلومول دا غواړي چې صراط مستقیم دی څه شي او په دې اوس زمانه کې په دې صراط مستقیم باندې څوک روان دی د دې صراط مستقیم سره تعلق د چا دی میشن د چا د دې صراط مستقیم دی دا دوه خبرې هغه ما اراده ده یا مې په ذهن کې دي چې دا وکم دعوه غوښتنه مطالبه رب ته زارۍ د الله پاک څخه غوښتنه د ټولو عالم اسلام دا ده چې اهدنا الصراط المستقیم ای الله پاک موږ په سیده لار مضبوط کې موږ ته سمه لار ووښیې سمه لار څه شی دی قرآن کریم نه تپوس کوو قرآن کریم د حضرت عیسی علیه السلام بیان کړی دی عیسی علیه السلام وایي ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم عیسی علیہ السلام په خپل دور کې په خپل وخت کې بنی اسرائیل ته مسأله کړې ده او صراط مستقیم ورته ښودلې دا مسأله د زمونږ چې شرایع د من قبلنا چې په هغه تردید نه وي هغه زمونږ هم دین دی زمونږ شریعت دی عیسی علیہ السلام دا بیان وکړي عیسی علیہ السلام دا وویل چې یوازې د الله پاک عبادت کول صرف او صرف د الله پاک بندگی کول دا صراط مستقیم دی سورہ مریم کی اللہ پاک دا عیسیٰ علیہ السلام بیان کړی دی عیسیٰ علیہ السلام وائی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ زپدی مسئلہ راغلیم او دا مسئلہ کوم چې یقینا الله پاک زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی وزید الله پاک عبادت وکي هذا صراط مستقیم وزید الله پاک عبادت او بندگی کول دا سید الله ردا سورہ زخرف کی الله پاک دا عیسی علیہ السلام بیان ذکر کړی دی عیسی علیہ السلام وائی وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یقینا اللہ پاک خاص دا اللہ پاک یک یوازی زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی وزید اللہ پاک عبادت و بندگی وکی هذا صراط مستقیم وزید اللہ پاک عبادت و بندگی کول دا صراط مستقیم دے سیدلار دا غدا اتا منگ چه سوال کو دا اللہ پاک نے غواړو آغا لار دا قرآن کریم بیان دادے چه صرف و صرف دا اللہ پاک عبادت کول دی و صرف و صرف دا اللہ پاک عبادت تا دعوت ورکول دا دا طول انبیاء کرام مسئلہ دا او بیا دا اشاعت التوحید و سنہ دا علماء مسئلہ دا او دا غدا اشاعت التوحید و سنہ دا علماء سرا بیرتا دا طول خلقو نیتم خراب دی پخنیت ورطا نگوری پیخت صدا نخو حقیقت معلومه والغواری زو خدا وایم بیان کی خبره کی دا وہ زمانے مسلمان لا الہ الا اللہ هم وائی او دی بل طرف تا دربارون لهم منڈی ہوئی نو دا لا الہ الا اللہ پا مطلب ندی پوہا ابو جہل چی پو دا لا الہ الا اللہ پا مطلب نو اغو لا الہ الا اللہ ویلنا اگا عربو دا غی جبوا انکار کاوی پا دی انکار بانی اغو جنگ کاوی اغو مقابلہ کول دا وہ زمانے دا ہم لا الہ الا اللہ وائی ہم دا لا الہ الا اللہ خلاف زندگی کی
نو دا شانتی دا د و زمانه مسلمانان دعوه کوي چې سوال کوي او مطالبه دا اهدنا الصراط المستقیم، لیکن بیا چې څوک د صراط مستقیم بیان کوي چې وزید الله عبادت دی، وزید الله پاک بندگی ده، د هغوی سره بیرته د دې نیت ښه نه دی، هغوی ته په ښه نیت نه ګورې، نو یو څه چل خو شته که نه په صراط مستقیم په مطلب باندې پوه نه دی وایي هغه د طوطي خبره ده یا هغه د میټو وغیره د هغه خبره ده. دویم مصداق د صراط مستقیم سوره انعام کې الله پاک ذکر کړی دی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا أَوْ يَقِينًا دا قرآن کریم صراطی مستقیما زما لار دا برابرا فاتبعوه د دې قرآن کریم تابعداري وکړئ، په دې قرآن کریم پسې روان شئ. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نور لارو پسې مزئ کینې تاسو به د الله پاک د لارې نه بیل کې. سوره انعام 153 نمبر آیات دی. صراط مستقیم دی قرآن کریم تا اللہ پاک ویلی دی. سورہ زخرف کی اللہ وائی فاستمسک بالذی اوحی الیکا انکا علی صراط مستقیم. فاستمسک بالذی اوحی الیکا منگول ونسا پاغا کتاب پورے چتاتے وحی شوی دی انکا علی صراط مستقیم یقیناً تا پنی غلار باندی روانی ہے تا پا مضبوطہ سیدہ لار باندی ہے. کلا کلا قرآن کریم وائی وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا دا قرآن کریم استاد رب لار دا نیغا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا. سوچ بکار دی، فکر بکار دی. قرآن کریم دا چاپ الاس کی دی او قرآن کریم بیان سو کی. قرآن کریم بیان اول منشور دا چا دی. قرآن کریم درس عام اول دا چا دا زندگی مقصد دی. دعوت ٹول کی، دعا ټول کی اهدنا الصراط المستقیم، لیکن چې بیرته د صراط مستقیم داعیان دي او د صراط مستقیم طرف ته راغوښتونکي دي د قرآن کریم په الفاظو صراط مستقیم، د قرآن کریم په وینا باندې صراط مستقیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. صراط مستقیم اللہ وی تپسی دلّا رہے دا رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چے تپوش شوی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب رکی کان خلقه القرآن، کان خلقه القرآن. قرآن کریم تا صراط مستقیم قرآن کریم وائی تاسو چې غواړئ او تاسو چې سوال کوئ د خپل رب نه اهدنا الصراط المستقیم، ای الله پاکه موږ په هغه نیغه لار مضبوط کړې، هغه دا قرآن کریم دی. بیرته چې دا قرآن کریم د چا مقصد د زندگی ګرځولی دی او دا قرآن کریم رسول خلقو ته د هغوی سره بیرته مخالفت دی، د هغوی سره بیرته خلاف کول دی. دریم مصداق د صراط مستقیم قرآن کریم چې ښودلی دی هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کول. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی خبر کی
وإنه او یقینا د عیسی علیہ السلام راتله لعلم للساعة خامخا یقینا علامه نخد د قیامت فلا تمترن بها تاسو د قیامت پر اتلو کې شک مکوئ تاسو د عیسی علیہ السلام پر اتلو کې شک مکوئ واتبعون زما تابعداري وکړئ ما پسې را روان شئ هذا صراط مستقیم سوره زخرف 1 نمبر آیات دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کول اتباع کول دا صراط مستقیم دی د قرآن کریم په الفاظ و چې څوک دعوت ورکوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري ته د هغو سنت طریقو ته د بدعاتو تردید کوي چې بدعات مکوي یا علامه دعا کوي ټول غوښتنه کوي چې اهدنا الصراط المستقیم او صراط مستقیم دا دی د هغه سره بیا مخالفت دی او په هغه باندې بیا فتوی دي په هغه باندې بیا خبرې دي حقیقت هغه واضح کول دا هسې خبرې چا پسې کول دا څه وزن څه حقیقت په دنیا کې د هوښیارانو په مجلس کې نه لري نو عند الله به څه حقیقت ولري عند الله به د دې کم وزني دا کومې خبرې چې انسانان کوي دا خلق دای دی او دا دای دی نو میدان ته یا خبرې له دغه تراشه اورېدو له او د دې خلقو د دې علماو چې کوم بیانونه دي یا د دې علماو چې کوم دعوه ده د دې علماو د زندګۍ چې کوم مقصد دی هغه واوره او په هغه باندې ځان پوه کړه بیا به تا ته پته ولګي چې د دې خلقو خبره حقیقت ده او که نه د حقیقت نه خلاف مطلب زما دا دی د مخکې نه هم مسئله د هغه ده چې الناس اعداء لما جهلو د کوم شي نه چې خلق ناخبره وي نو د ناخبرتیا په وجه باندې هغه دشمني ورسره کوي قرآن کریم وایي چې د کفارو په حق کې د مشرکینو په حق کې چې د کوم شي دی په ابتدا کې انکار کړی دی بیا د هغه منلو ته دی نه تیارېږي بیا د هغه منلو ته دی نه تیارېږي زمونږ مسئله زمونږ دعوه یا زمونږ محنت د زندګۍ هغه مسئله ده او هغه محنت دی چې د ټول عالم د مسلمانانو سوال دی ټول عالم مسلمانان دغه سوال کوي د خپل رب نه غوښتنه کوي بس موږ د زندګۍ محنت زموږ د زندګۍ مقصد د اشاعت التوحید والسنه دغه سوال چې کوم شی غوښتل دي په دې سوال باندې دغه بندگان پوهه کول دي په دې سوال باندې د هغوی په سر ور خلاصول دي چې دغه شی چې ته غواړې د دې شي نه دا مراد دی چې د الله کتاب دی صرف او صرف د الله پاک عبادت دی صرف او صرف د الله پاک بندگی کول دي خو لیکن دغه سر چې ور خلاصوې دا مسئله چې کوې پوهنه خلق پوهه کوي د مشرانو لار هغه به وي په دې وجه ورپسې قرآن کریم وایي صراط الذین انعمت علیهم صراط مستقیم ای الله پاک راته وښیه خو د هغه خلقو لار چې تا په هغوی باندې احسان کړی دی علما مفسرین دا نکته وایي دا خبره کوي چې په دې صراط مستقیم پسې صراط الذین انعمت علیهم ولې ذکر کوي صراط مستقیم خو شو نو چې صراط مستقیم شو په هغه الله پاک ته بنده رسي نو صراط الذین انعمت علیهم دې ذکر کولو ته څه ضرورت یا په دې کې څه ته اشاره نکته په دې کې څه ده علما وایي چې یو کتاب الله دی او دویم رجال الله دی یو کتاب الله او دویم رجال الله صرف کتاب الله د خلق دعوی دی خلق دعوی کوي وای صرف کتاب الله کافی دی که صرف کتاب الله کافی وای نو بیا کتاب الله با الله پاک جبرئیل امین ته ورکړی وای او د هر چا په کور کې به یو نسخه وای بس نو هغه به ځان له ویلی کنه
خو صرف کتاب الله چې کوم ستا په ذهن کې تېنه راغله هغه نه دي کافی بلکې صراط الذین انعمت علیهم دا ذکر کوي د دې دپاره چې کتاب الله به د رجال الله نه زده کوي بیا به یې وایي رجال الله نه به ځان پې پوه کوي او بیا به خلکو ته د دې بیان کوي خپله به په دې باندې عمل کوي په دې وجه صراط الذین انعمت علیهم د کتاب الله به د استاذ نه وایي کتاب الله به د داسې عالم نه وایي چې هغه په کتاب الله باندې پوهه دی کتاب الله د مطالعې د عالم نه یا د مطالعې والا نه زده کېږي کتاب الله به د داسې عالم نه وایي چې هغه د استاذ نه ویلی علما دا هغه مسله دا خبره ذکر کوي چې انبیا رجال الله دي انبیا چې الله پاک کوم انبیاء ته کتابونه ورکړي دي انبیاء خپل قومونه په هغه کتابونو باندې پوه کړي دي او د انبیاء کرامو نه وروسته العلماء ورثة الانبیاء العلماء ورثة الانبیاء بیا علماء د هغو ذهنونه هغه مختلف وي چا په یو څه کې محنت کړی چا په بل څه کې محنت کړی په علماو کې تقسیمونه علما ذکر کوي اقسام پاغو کې یو قسم هغه علما دي چې هغه د الله پاک د کتاب علما دي او د الله پاک په کتاب باندې پوهه دي دا په مشرانو کې مخکینو کې هم وه خو تاریخ په دې باندې شاهد دی تاریخ په دې باندې گواه دی چې د احادیثو په هر صورت باندې خدمتونه مخکې شوي وه د قرآن کریم هم نور په هر لحاظ خدمتونه شوي وه لیکن په د درس او تدریس په صورت باندې خدمت لکه په دې زمانه کې چې الله پاک د اشاعت التوحید و سنت علماو ته ورکړی دی ورنصیب کړی دی او بیا په هغه کې خاص کر زموږ مرکز پر دې چې کومه مهرباني الله پاک کړې د دنیا والا د تاریخ وګوري بیا دې موږ ته یو نمونه پیش کړي د احادیثو په باب کې په هر لحاظ محنت شته د احادیثو په باب کې په هر لحاظ سره خواریش شته د قرآن کریم په باب کې انفراد بالکل د قرآن کریم مفردات د قرآن کریم اعراب د قرآن کریم مقاصد د قرآن کریم مسائل یو عالم په خپل ځای کې محنت کړی تفسیر یې لیکلی دی په جلدونو تفسیرونه یې په جلدونو تفسیرونه لیکن د درس او تدریس په صورت کې د قرآن کریم خدمت ته دې نمونه تاریخ نشي ښودلی او نه دا شته او دا انقلاب چې راځي په دې قرآن کریم باندې هغه په دغه صورت یعنی بدلون چې راځي دا بیکار عقیده نه صحیح عقیده ته د بیکار عمل نه صحیح عمل ته کتابونو کې چې به آیات راغلی استاذ به د هغه ویل چې د دې نه ورتېر شي چېرته پې کافر نه شو او دا د دوی دا د کفر خبره ده په دې باندې به عوام هم یېرول طالبان به هم یېرول په زموږ په علاقه کې به دا هم په زمانه کې مسئله وه چې دا ګوته به نه اوچته اشهد ان لا اله الا الله باندې که دې بې ځایه اوچته که نو کافر شوې که نه ریاضه او چاته نو بیا په دې کافر کېږي نه د کتاب الله سره د رجال الله ملګرتیا د الله پاک چې کوم بندگان دي چې هغوی ته الله پاک د قرآن کریم علم ورکړی دی د قرآن کریم فهم یې ورکړی دی هغو د زندګۍ مقصد د قرآن کریم ګرځولی دی د زندګۍ مقصد هغوی دا قرآن کریم ګرځولی دی د څومره زمانې نه زموږ د دې شیخ صاحب زندګي ده او موږ په ویسا کې وو د شیخ غلام حبیب صاحب مرحوم سره الله پاک دې غریق رحمت پرون وا بله ورځ موږ د ملګرو ته دا خبره کړې ویسا هلته تللي وو مازدیګر ټیم به موږ دا درس له راتلو سرکۍ بابا سره مو سبق مازدیګر ټیم به راتلو دا درس له نو زموږ د طالبګرۍ زمانه وه طالبګرۍ کې طالب یو څه ازادي کوي کله کله به ترجمه یې له نه شو حاضر د مازدیګر لمونځ وشو سلام یې وګرځاوئ بیا موږ طالبانو ته یې مخ راواړوئ طالبان څه کم وه وی طالبانو د دې قرآن کریم سره تاسو بې وفایي مه کوئ زما د دې سره نهایت ډېره مینه ده زما د دې قرآن کریم د درس سره نهایت ډېره مینه ده. نو لګیا وویلی چې د قرآن کریم د درس سره نهایت ډېره مینه ده. نو لګیا وویلی چې د قرآن کریم د درس سره نهایت ډېره مینه ده. نو لګیا وویلی چې د قرآن کریم د درس سره نهایت ډېره مینه ده. نو لګیا وویلی چې د قرآن کریم د درس سره نهایت ډېره مینه ده.
دومره مینه ده تاسو بغیر د قسم نه دا ومنئ چې زه سلام د مازدیګر د لمونځ وجار باسم او ما ته وویل شي دا مولانا غلام الرحمن صاحب دا په هغه ټیم کې زمونږ همزولی به وي هغه څه کشر و دا مشر زوی و د شیخ صاحب وی که ما ته دا وویل شي چې ستا د دې مشر زوی جنازه تیاره ده غسل او کفن هر څه شوي دي تاسو بغیر د قسم نه دا ومنئ چې زه به دا ورته وایم ما ته 20 منټه او نیمه ګنټه راکړئ چې زه دې طالبانو ته د قرآن کریم درس وکړم 20 منټه یا نیمه ګنټه راکړئ چې زه د قرآن دومره مینه ده د قرآن کریم دا رجال الله دا هغه خلق دي چې د دوی نه قرآن کریم زده کول دي او بیا د دې په هغه لاره باندې د دوی په هغه منشور د دوی هغه تحقیق اوس به زمره پاسم وایم به ما تحقیق کړی دی کتابونه کې خو دنیا والا شی خبرې هر څه دي زه به هم راپاسم زه به هم زما نه معیار به د شیوخو تحقیق معیار د دې ژوند او د هغوی ناکامه شوي نه دي مشران علما دي سپین ږیري علما دا یو 4-5 کاله مخکې یو عالم و د مشر شیخ شاګرد و زموږ مشر ورور هغه دا خبره کول ویل یو پارټي والا یو جماعت والا دې دا خبره وکړي چې زما سره دې الله پاک زموږ د مشر په حساب وکړي یو څوک دې دا ووایي چې زما سره دې الله پاک داسې حساب وکړي لکه د دې مشر چې څنګه حساب دی وی زه بغیر د سوچ او فکر وایم چې زما سره دې الله پاک د شیخ القرآن رحم الله پر حساب باندې حساب وکړي بس زه خوشحاله دا په مشرانو باندې اعتماد او دا مشرانو د هغوی چې کوم اصول دي په هغه باندې تله په دې وجه باندې قرآن کریم د صراط مستقیم وروسته متصل وایي صراط الذین انعمت علیهم د هغه خلقو لار چې تا پر هغوی باندې احسان کړی دی تا پر هغوی باندې مهرباني کړې ده پر خپل ځای من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین په صالحینو کې ټول دي خو رجال الله هغه ضروري دي قرآن کریم زده کول دي او د عالم د قرآن نه زده کول دي د داسې چا نه زده کول چې هغه په قرآن کریم باندې پوهي الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا